په دې ژوند او علی سره یې خبرې کوي. زمونږ تعلق د دین سره دی او ژوند په نندارو کې دی. زما په دیر کې پښتني اوسېږي، د حیا ډکې پرښتې اوسېږي، زلمو یې تل د ننګ میدان ګټلی، پیغلې دننه د پردو اوسېږي. زما د قوم مشران دا نه خوښوي چې ښځې ځي او په حجرو اوسېږي. زما بهر تلو ته خواهش دی زین چې زه بس امریکا ته لاړه شم ویزه راته ولګي، بس دغه خواهش مې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن د داسې یو میسیج شیر کوم چې داسې میسیج نه مې څه نیت و نه مې څه اراده وه داسې میسیج شیر کولو ته. البته یو ملګري ویډیو شیر کړی وه، په هغې کې یو کلیپ و د دې جینۍ چې د دې ویډیو نه مخکې تاسو وکړو چې د هغې ارمان څه دی، امریکې ته تله. ملګرو تاسو ته پته ده چې زمونږ بل هم یو په پښتو یادېږي، پښتانه ورته نه شو ویلی، خو صرف پښتو ویل د امریکا کې اوسېږي چې ډاکټره فوزیه چې کوم یې د قرآن بې حرمتي کړې وه او هغه هم دغه شان سټیپ بای سټیپ تلو او دغه ځای ته رسېدل وه. نو زه د دې خبرې دا خبره زه ډېر په سختۍ سره د خپلو پښتنو ورکرانو ته کومه، کومه چې دا بې ټکټه ورکران دي، کم از کم هغه کار کوئ، هغه پوسټ شیر کوئ چې کومه زمونږ د اسلام خلاف نه وي، کومه زمونږ د اسلام په دایره کې دن نه وي. هغه میسیج شیر کوئ چې کومه زمونږ پښتون له، پښتون بچي له، پښتون خور له یو ښه نصیحت ورکوي. هغه میسیج شیر کوئ چې هغه سبا ته په خپل کور کې هم چلولی شي. هغه میسیج جوړوه چې ته د خپل کور دپاره ولسازوه، د خپل کور نه بهر ته بیا وباسه. ځکه چې د دې جینۍ نه دې خلکو دونه لیونۍ سازه کړل، زه خو به دا ویم چې د دې نه پلار شته نه یې رور شته. ولې چې په زړه کې د سلو رګونو کې یو رګم د پښتون وي که نه، نو هغه خپله پیغله لور د غیر محروم سړي سره نشي برداشت کولی. خیر هغه خو بیا هم لکه یا د کور هدایت ورته غلط دی، یا یې پرورش غلط دی، یا یې د مشرۍ هغه دغه نشته، نصیحت نشته، یا یې د کور یو سیسټم د بچپن نه خراب دی. نو تاسو خو باندې ولې سترګې پټې شوي دي چې د خپل د دوو ټکو دپاره د خپل چینل چلولو دپاره داسې یو زنانه رامخې ته کوي چې هغه میسیج سبا ته د خپلې خور نشي برداشت کولی. دا کومه ویډیوګانې، دا کومه میسیجونه، دا کومه هله ګوله چې تاسو راغستې ده یې ورګرانو، ستاسو په کور کې دونه پلار هم نشته، هرونه هم نشته، بل څوک نشته چې تاسو ته ووایي چې دا خو ته د بل د خور ویډیو شوکې او خپلې چینلې پې چلی، سبا ستا دا خور راپاسي یو کتاب راوالي او زه شاعر یم جو سبا یې برداشت کړي. چې نشي برداشت کولی. هغه میسیج شیر کا چې کومه زمونږ د پښتو د کلتور، زمونږ د اسلام سره تعلق ساتي. بل داسې وروڼه ما ولده چې یو پکول ماما دی، هغه ځانه او لکه پښتنو د دې پښتنې څخه جوخ ودرېږئ، جوخ، او دا زمونږ د پښتو دپاره یو غیرت دی. لکه بې غیرته خلک د پښتو پښتنې د نکۍ په پرده کې د نکۍ او ته پردې چې کومه دی د پښتنې نه پرده اوچتې او لا په مونږ باندې هم سپورټ کې.
دا دای په کوم وی که زما دا ویډیو غلطه و نو ما ته ووایي چې غلطه تون لعنت چې ستا په دې ویډیو دی شه ته چې د بل د یو پیغلې د بېحیایۍ دپاره اواز وشتې دا خو داسې ګڼې چې لکه د خپل کور دپاره اواز وشتې په خپل کور کې دې لاس نه راسي خپل کور هغه چې کومه د خپله لور دننه نشي ساتلی خپله خور نشي ساتلی په خپل خور دې لاس نه راسي ځکه د بل د خور د بېحیایۍ چې کومه دی نو اوازونه اوچتې بل یو دی نو هغه چې کوم ځای د زنانه انټرویو د تا کال هغه ماشومه چې وپاس شوه تاسو به وپېژنئ یو ویډیو یې کړی و او د هغې ویډیو په منځ کې د هغې حرکت ته وګورئ تاسو قسم مې دي په خدای 100 مړي دې ستا نه شوي یو د طرف نه غم شوی او بل طرف ته داسې یو بېغیرته سړی راولي او ښځې ته یې ودرېد په خپله سر دې ښکته کړی او زنانه چې کومه د انټرویو ورکوي زنانه نه انټرویو والي ټیک ده بوقره نه چې پرده نه کې دونه خو وکړه که نه چې دا سر خو سړی ښکته کړي که نه مېرمن کوسې چې انټرویو ورکوم او سړي سر ښکته کړی او د ښځې سر چې کومه دی نو په پوله یې پرې اوچت دی ولې اوچت دی بېغیرتوب سټارټ دی او د دې بعضو ورکران د ویډیوګانې به کورم لکه خلک وګوري چې راشي لکه یو ورور به په کور کې زنانه ورته وښي چې راشي لالا نن انټرویو کړی و پلانکي ځای کې جو داسې مجبوره جینۍ ده جو داسې لیونۍ ده جو داسې سارانۍ دی خدای م تباه و برباد کړه دونه په تاسو سترګې پټې دي ملګرو نور هسې جذباتونه خراب کېږي البته زه د خپلو هغې پښتنو ته وایم چې کومه ځان ته پښتانه وایي او په سوشل میډیا باندې کار کوي هغو ته زه یو ریکویسټ کوم یو درخواست ورته کوم یو منت ورته کوم یو زاري ورته کوم چې په سوشل میډیا باندې داسې یو میسیج چلوئ چې هغه زمونږ د پښتو سره تعلق ساتي هغه زمونږ د کلتور سره تعلق ساتي هغه زمونږ د رسم رواج سره تعلق ساتي هغه زمونږ د دین او د اسلام سره تعلق ساتي د دې نه علاوه میسیج شیر کول او یا چې کومه د دوو ټکو دپاره د دوو پیسو دپاره د خپل چینل چلولو دپاره د یو زنانه په نوم باندې چینل یو سړی چلی نو د هغه نوم صحیح هغې نوم چې یو سړی د زنانه په نوم باندې پیسه ګټي پیسه د هغې نوم بس دقی د هغې بل څه نوم نه او مهرباني وکئ چې زمونږ د دې میسیج نه غلط مطلب وانه لئ او عمل پې وکئ او ډېره مننه کوم السلام علیکم